بکم کم کم و یو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا یو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربی یو زبڅوک نن خستا ملک خسی شو دو اوگی پا پاکستان کی اوگی اوگی پیجنے لوگی والی لوگی دو فوجیان او ملیان او پیران ٹھیک شو فوجیم تر سپیگمو ڈاک کرو ملیان علیم دا دا سود زکاة پیسے اور مخامخ کری ٹھیک شو او پیرانو صاحبانو لم د لنگر په شکل کې درې واړه ماړه نو په ایمان وایي چې مړه خېټه جنگ کولی شي دغه شی دی چې افسر والی مونږ پې د رشوت نامه کېږي چې زه یې والم نمونگ پہ دا زکاة نامہ کی او چه بزرگی والی پاگی بندے ہدیہ توفہ پیشکش دا سود دا زکاة پیسا ننستا ملک خسی کی گی لگیا دے پا 200 کالا کے پیرنگی اسلام دمرا نو شرمولے لکا پا 10 کالا کی چیزی اولا کو شرمولے 5 نکاتی پروگرام پا دیلارا راتلم نئی روشنی سکول پا دی دوکا کوئی لگی آئی تاسو دوکا کی گئی نئی روشنی سکول راش استاد ایجنسے دا بی او ایم میں علکانو گورا کلرکی ورطا نمیلاوی بابو گیرات ورطا نمیلاوی گی نو که نئی روشنی سکول کی سپینگی رہتا پا اے بی سی ڈی باندے پوئی کے نو پا دبت سکے ست مرل سکیم دای رئیس تے دے خلق در پا در خاور پا سرور پسی گرزی جی وہ مرلے راتے ویلی مالی وہ مرلے داٹکے بٹوم کڑیو چه زبا روٹی کپڑا مکان خلقو تاور کوم لاڑو تورو خاورو تا نے چالا روٹای ورکڑاو نے روٹی ورکڑاو نے مکان ورکڑاو دغا سے دا ست مرل سکیم ہم دے دا وقتی طور نغاری دی سیباری ہو چی رازی ڈب 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 دا چوکیاتگار مداریان دی پیٹاری خیدے خلقو توئی دے پیٹار کے دا سے مار دے چه 200 اخپی دی او سلور اخلی دی او اتے غگون دی تاسو وائی چی دی کی بچی دا دی مار دواز دینا ما دا دارو جوڑ کری دی چه دا دار مرض علاج دے قیمت صرف 15 روپے دارو چه پا خلق و خرچ کی چه پیٹار نصر لری که آگه که یو دمرا چمچو رہے ہوں دا آگا دا چوکیاتگار مداریان کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں پجبا اسلام 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 اور پسرونو کے دو کفر بازاروں نہ جوڑ گیا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل
बुत आस्तीनों में। पजबद इस्लाम नारे او پسرونو کې د کفر بازارونه جوړ دي وای دا غد رسول الله د زمانه منافقان دي چې پترخ کې به بوتان نیولي او ولاړ به پیغمبر پسې پمانځو. اسلام 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 د اسلام څه شه دی؟ عزیزانو په کلاو غوږونو واورئ، د پاکستان تباہی ما تدا سے رڼا ښکاري لکه دا رڼا ورځ په کوم ملک کې چې د قرآن او د حدیث د محمد رسول الله غوندې قانون موجود وي او داغه ملک فیصله د پیرنګي په قانون کیږي، هغه ملک به تباہ کیږي او غر کیږي. قرآن غوندې قانون موجود او ستا د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کی، ستا د پولیټیکل قانون تر اوسه د پیرنګي قانون دی کنه تر اوسه. بیا تاسو قوم مشران د حکومت افسران پیسې فیصله د ملک پر رشوت کوي او ستا د قوم ملکان په پس کوي. پسې کوي پس دا پس څه شي دی؟ دا پس څه دی؟ دا پس ستا د مور په داج کې راغلی دی؟ والله که زه تاسو پرېږدم زه په پاکستان کې د ایران غوندې انقلاب غواړم، د ایران غوندې 10 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه والله که دا 8 کروڑه د سړي زامن شي. 2 کورونه ورانېږي او ورته 10,000 په 70 راوړه او 10,000 ته راوړه. 2 کلي تباه کېږي 20,000 په 70 راوړه او 20,000 په 70 راوړه. پاکستان افسران مونږ غریبان کافران کړي دي چې پر رشوت فیصله کوي. ستا د ملک دا مشران مسلمانان دي؟ دا غټي غټي کولې چې په سر زمونږ په دره کې زه د درې اوسېدونکی، زمونږ په دره کې هغه ورځ زما د ځمکې جرګه یې کړې ده او هغه ملکانو 20,000 روپۍ زما د تره د زوی نه اخیستې دي او 20,000 یې دا بل نه واخیستې. مالالکه دا ولې؟ وی چې استاد چې دا ونه کړو څه به خورو؟ مالزمم والله کوه درېوالو ملکانو پرېږده چې تاسو نه مې پرتګونه نه ویستي او په لوړ او په سمه مې په شرمونو نه یې شرموني. بېغیرتو تاسو خلک ولې ګرموئ؟ نورو خلقو ته بد ولې وایي؟ ولی خدا یو غل دی افسر په کرسۍ کې ناستو وی خوړه او تاسو جرګه په میدان کې په ځمکه کې ناستې غله مه خوړه. دغه غل دی چې ته مردار شي زه دې د قبر سره ناستم یا د جنازې سره او صاحب دغه غل دی زه بیا د سقاط په شکل کې خورم. ته مردار پروت خدایا وی بخ یا الله ته واړه جنتونه نه وای خدایا بیړي غرقه کړي د کور وران کړي دا پلیت مردار دا پوډري دا شرابي دا غل دا ډاکو دا د قوم او د ملک ټیکو خوړلو وای. پوډرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته راکې په دغه پیسو به تازه وبخلی شم. وای شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅېږي. ورشئ جمرود او دره دا ډیپو دی لوړګي نه خبر نه ډیپو دی
دا شراب خرڅون کې پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلي دي دوا وکړه چې خدای به بخیر ما خام زه چې لاړ شم درې ته دوا وکړه چې خدای به ورته دعا وکړي چې یا الله په څلور بولي کې قبر د لړمانو تنور کې قبر د اور تنور کې دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن ستاسقات ما په زندګۍ کې سقاتونه او زکاتونه د چانه دی اغستی په زندګۍ کې مزدوری میں کړه دا تجارت میں کړه محنت میں کړه ترننا پورې کوم توکړی برید ګرځم والله کید زیاولک دغه بورې خزه پروام لرو محنت کوم زه چې خپل روټه خورم ستا څه پروا کوم ستا د خیبر یو څو مالدار دي ما ته وی جی مونږ له په ښه نظر نه ګورم زه ستا څه پروا نه کوم د روټه تمدار دی نه د جامو دی نه د پیسو دی نه د صادر دی نه زتا لولی برازه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي چې کله کله زما دربار ته راځه هغه وی زه ویاو ورته نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے نل پترخ کې مې جانال پلاس کې مې جام دے زکه اورنګ د زمانه زما غلام دے اورنګزیب بادشاہ زد محمد رسول الله تصویر پترخ کې ګرځوم پزړه کې ګرځوم او د مایو جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیبا والله زتا خپل غلام ګڼما نو غلام چرېم گویا کې قربان آقا غلام ته ناراضي ته زما غلامي زبه ولې تا ته راځي نو عزیزانو عرض مې داو چې غوږونه کلاو کوي غوږونه کلاو کوي نن ستا په ملک کې څومره فتنې او فساد چې مونږ خلقو په دې قوم کې د دین په نامه چولې دی دومره فساد او فتنې په مخ د ځمکه بل ځای کې نشته مونږ چول تاسو قوم مونږ هم د دین په رنګ کې دوکه کوو مونږ ستا دا عقیده ده چې کدی بجلیګر مولا عالم څه ور نه کړه نو جوړ زغر کېږي داسې وایي کوي چې قربان دې شم یا داونه به مې نه وبس هلته یو بزرګ مونږ زره ناستو نو یو درېوال دا تیراواله پرېږدی را هغه 15 روپۍ ورکړي چې قربان دې شم صاحب داونه به مې نه وبس یا الله دا کامیاب کړه خدای دا کامیاب کړه و چې هغه پرېږدی لاړو لاس مې ولا تاو کړه 15 روپۍ مې ترې واخېستې ماته ما خدای دې خونه ورانه کړه ماته وي مال پرېږدم دی نه به د 3 روپو مټیایي راوغوښته او 2 روپو چای مال عزیز زما او پیسې تا نه درکړي دا خدای دا پرېږدي ورکه ما مونږ له خو یې انعام رانه کړه کلاو غوږونه کوي کلاو د دین په رنګ کې نن خلق وای چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني ٹھیک ده د دیوبند علما اولیاء نه مني بزرگان نه مني پیران نه مني په کلاو غوږونو بیا واورئ کم عالم چې اولیاء نه مني بزرگان نه مني کرامت د اولیاء نه مني هغه عالم مسلمان هم نه دی خبر خلاصه شو اوس کدا سي څوک بیا راغی
دا د طاهر القادری خبر وکړه طاهر القادری مادری نشتا دا سوچا سمجھ سکیم دے د ضیاء الحق دا د پیرنګیانو شاگرد دے پیرنګي اصول داو چې قوم جنگوا او حکومت کوا دا د پیرنګي اصول چې قوم جنگوا او حکومت کوا ضیاء الحق شیعہ سنی فساد دیوبندی بریلی فساد دا ضیاء الحق قصدن جوړ کړي دي چې دا قوم او مليان او پیران سرنختی وي چې ماته مخه نه زما په خبرو پوهیږي د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندي اولیاء مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د زمکه په سربا د اشرف علی عمر ولی پیدا نشي داغه یو کرامت درته وای د پیرانو روټي خلاص مليان پیدا کړي روټي خلاص کنه جی ناغیر پاسې جرونو کرامت دا رحمتونو ډېره دا پلانې ما خان کرامت زدرته کرامت خو اول تاسو پیژنئ نه معجزه پیژنئ نه بیا معجزه او کرامت کې فرق پیژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته وایي راشي کنه تاسو دا د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جوخت چي لوی عالم تاسو په دې جمعات کې خطیب او امام دی لوی عالم خدای بندگانو کبل وخت وزګار نه د شپې خوزګار یې دا فرقونه خو تزده کوي کنه چې معجزه څه ته وایي پیغمبر څه ته وایي رسول څه ته وایي نبی څه ته وایي کتاب څه ته وایي قرآن څه ته وایي بیا قرآن ته قرآن ولې وایي دا فرق درځي خو سړی را پاسې دا سپین پټکی صاحب پټېدار دغه څه لکه دا ترا کده نو اوس پټکی دی یعنې ده به پې څومره خواري کړې پټه یې ول جوړه کړې ده بیا استري کړې ده بیا داسې غوړ هلکه دا څه په غم اخته یې چې ته پټه دې جوړه کړې ده چې دغه ښکارمه ما ته چاوي دا رومال مال خو بس بې تکلیفه شی دی دغسې یې راتاو کا سر نه که مونځ وخت راغی مسله ده ویې غوړوه که مخ لاستی وینځل وچې کپې که نه جي پټکې دې خوا وګورئ کرامت درته ووایم د دیوبندي علما مولانا اشرف علي لیکلي دي چې یو بزرګ لبل سړی راغی ورته ووی چې د قبر حال به څنګه راته معلومیږي چې قبر کې لاندې څه کیږي ا بزرګ ورته وویلې چې بچیا که څو ورځې پس زه مړ شوم نو په قبر کې لاندې په لحد کې ما سره قلم او کاغذ کېده څه شی راسره کېده او 3 ورځې پس بیا راشه نو چې په ما لاندې څه تیر شوي وي به مې په کاغذ لیکلي او په 3 ورځ د قبر د پاسه به زما کاغذ پروت کرامت خرق العادت ته وایي د ولی نه خلاف عادت یو کار صادرېدل دې ته کرامت وایي بزرګ چې مړ شو دې سړي ورسره قلم او کاغذ په قبر کې کېښود په 3 ورځ چې ورغی نو ورته یې لیکلي د لاندې نه چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ذوقي معنا سکلو سره تعلق لري سکلو سره که زه اوس تاسو ته ووایم چې خوږ شی څه ته وایي تاسو تپوس وکئ خوږ څه ته وایي زه وایم خوږ شی د ګوړې غوندې شی د چینو غوندې تاسو عمر کې ګوړه او چینی چېرته خوړلی نه
نو تاسو به وایئ چې ګوړه او چینی څنګه مونږ خو والله که خوږ شی پیژنو نو که زه ټوله ورځ تقریر کوم په خوږ شي نو تاسو به پې پوه شئ او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه او درته مې وایي چې خوږ شی دې ته وایي بیا خو به پې پوه شئ هغه لیکلي وو چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ما وسکله او ته را روانې قبر ته ته به مسکې که زه هر څومره بیان درته وکم نو په بیان به ستا په سمج کې را نشي ذوقي معامله وه په قبر کې چې ما سره څه وشو ما وسکله او ته به راشې په سترګو بیا وګوره اوس نصیحت میں درته دا دی چې جناب محمد رسول الله چې د قبر متعلق په حدیث کې څه لیکلي دي په هغې شپاړسنې یقین لره والله چې ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله په حدیث کې ما لیدلې وه زما په خبره پوهېږي دې ته وایي کرامت بعد الموت دا د دیوبندیانو ایمان دی او دیوبندیانو عقیده ده زما په خبره پوهېږي دوی بیا څه روټي خلاص را پیدا کړي هغه روټي خلاص چې هغه ورځې په جمرود کې تقریر کړی دی او وی چې دا دیوبندیان چې دي دا کرامت او بزرګي نه مني دا کافر دي هغه نه تپوس وکئ چې بله ورځ په 400 کې ضیاء الحق راغلی و 15 لک روپۍ ته تا په کمې خوشحالۍ کې واغې ما په خبره هغه د مردان ماما چې راغلی او په جمرود کې تاسو غوندې قمقل دوکه کول هغه ته وایه چې د نثار خان وزیر په ځای کې ضیاء الحق له چې ته ورغلی وې 15 لک روپۍ دې په کمې خوشحالۍ کې واغېستې او بیا دې ضیاء الحق ته ووې چې دا منشیان مونږ پسې مه ګرځوه چې زمونږ جانچ پړتال کوي مونږ ورته منشیان نشو ساتلی په خپله بیا خرچ کوو مطلب یې دا وه چې حساب رانه بیا مه غواړه الغټ من الغټ ولو کان پیشو سره دیوبندیان کرامت نه مني او دیوبندیان بزرگان نه مني دا د دیوبندیانو عقیده ده واوره د دیوبندیانو عقیده درته ووایم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې مونږ او تاسو څه وایو پیرانې پیر صاحب دی لګیاو تقریر کول واضح کول پیران دی ته وایي صاحبزاده ویلې چې خلک وایي چې پیران بازار له څنګه راځي پیران به بازار له نه راځي والکه نه به راځي یعنی پیر ته وایي چې همیشه به زه به درځم استاده خپې مې به سپوم را سپم ته به نه راځي بازار نه پیران به شراب خانو ته ننوځي پیران به د جوارۍ پړونو ته ورننوځي پیران به د پوډرو بټو ته ورننوځي او ورته به تقریر کوي خپله غاړه به ازادوي جناب محمد رسول الله نه دا پیران لوی دي جناب محمد رسول الله با در په کافرانو پسې د کافرو په کوڅه کې ګرځېدلو کنا ګرځېدو به په جنگ بدر کې په خپله ولاړو او د غشو بارانو په جنگ احد کې د اسلام د پاره خپل غاښونه مات کړي او کنا په غزوه خندق کې ګنتی را خسته وا او اعلان شوه چې په مدینه حمله کیږي نو جناب محمد رسول الله د صحابه سره ګنتی را خسته وا په خپل مورچه کنلې روټای لوا د درې ورځو نهارو صحابه د لوګي نه په خېټې پورې کانی تړلیو جناب محمد رسول الله ته نندره مورز د خېټې پورې کانی تړلیو ګورا پیغمبر ورته لمنو چتا کړه نو هغه دوه کانی خېټې پورې تړلیو صحابه ته وې چې ستاسو څه خیال دی
چې ګینه پیغمبر روټه خوړلې دا او تاسو وګیئ تاسو د درېمې ورځې نهار یئ او په خدای قسم زه څو ورځې وشوې چې وږی ما څو ورځې وشوې بازارونو ته به راځي په دکانونو به ګرځي تبلیغ والا نن خلق د تبلیغیانو متعلق وای چې دا د امریکای ایجنټان دي وای داسې تبلیغ والا د امریکای ایجنټان دي دوی له امریکای نه پیسې راځي د امریکای نه پیسې خو ماما چې تا ته راځي اچھا ټول پاکستان ته پته ده چاله راځي د امریکای پیسې خو د پاکستان حکومت ته راځي چې په کابلیانو راووريږي نو په مونږ راوسسيږي تبلیغ واوري زما دې د خدای په ذات قسم وي که په مخ د ځمکه دی وخت کې د 1,40,000 پیغمبرانو میشن کا ادا کوي هغه صرف تبلیغی جماعت ته او صرف تبلیغی جماعت ایمان پیدا کئی دین دا اغا چا اورا دا اغا چا زنن ستالوارگی تراغلیم واللہ کستا روٹائی اخرم کده دے صاحبزادہ صاحب روٹائی میں اخورا دا بیا زما دین بیانول نشو خیٹی پس راغلیم ستا پا پیسو بزم موٹر کے پا تیلو نرازم زما خبره پوهې گئی کتا ما ته تیل واچول بیا زما دین نشو یا ما ستا روټای وخوړه نا تبلیغ والا روټای خپله خوري بستر خپله ګرځئ لوښي خپل ګرځئ په ځمکه ستا په جومات کې پراته یي او وایي څه چې وروڼو جومات ته راشئ چې د دین یو څو خبرې درته وي که بل څه وایي بل څه ویلي په ایماني وایي بیا د دین خبرې کروڑونه وربونه کربونه مسلمانان را جمع کوي د مولانا الیاس رحمت الله علیه د خپو د خاورو نه قربان شاه عزیزانو یو سل شپیته کال عمر د مولانا عبدالمعبودو ابل کال وفات شو ابل کال زه ورغلم د مرګ نه یو 2 میاشتې مخکې ما ته د مولانا الیاس تپوس وکړو ما ته وی بچیا پښتنه مکوا داغه خبره زما زوی ټیپ کړی دی ما سره وسم 61 شتا ول بچیا پښتنه مکوا مولانا الیاس علم خو پرېګ دا تقوا داوا چې یو طالب په مسواک داسې په پوزواله او په سبق نه پیدا نو ما خام ورغه دا طالب نه معافي وغوښتا او سباله مال راغی چې تمرا سره لاړ شه چې پاغه طالب جرګه وکړو کله قیامت په ورځ دا د مسواک د گزار ته پوس را نه وشو نو څه جواب وکاوم دا د مولانا الیاس تقوا وا تانا لوارګه تباشو لوارګه ورشه تبلیغ والا چې کم کار په روس کې کړي دي په روس کې عقل بدی وخوځي په کم رنګ چې روسیان مسلمانان کړي کړي دي چا کم رنگ تبلیغ چې په چین کې کړي د چین یو وفد راغلی چین دارالخلافه پیکنگ دی پیکنگ یو عالم پکې ما ته عربي کې وایي چې فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات ما سره بازار تلار شه مرقات علما تاسو عربي درځي قربان داش قربان دا قربان مربان مونږ ته وایي مونږ په زخرې تلاس نه دی وړي قربان داش
هغه ورځ یو سړي راته چرته مونږ علاقه کې یو چرسی پیر دی ویل دا ټول برکت د دې پیر دی هغه قرآن سترګې په چرسو سری وي ما ته وی سوچا سید د سترګې سری مال بیخ دی وسه خو چرسو باندې سری شي ویل دا ټول د برکت ته چې زه روټۍ خورم دا ما وی زمونږ د صوبې دا گورنر صاحب چې دی خو د هیچا مریدم نه دی او د ټول صوبه سره گورنر لګېدلی دی نو د سره د چا برکت په دې ځمکه د خدای تقسیم دی که بنده چاله څه ورکوي بنده ورکولی شي چې ما ستا دغه ته جیب نیولی نو زه به تاله څه درکړم خوار نه که سر دی در پورې که کاڼي در پورې تړي دي عقل وکړئ سوچ وکړئ ملک درنه تباه شو عقیدې هم تباه کېږي لګیا دی د خېټو د خپل مفاد دپاره نن مونږ خلق تاسو غلط استعمالو لګیا ما 14 کاله طالبګیري کړې ده 14 کاله او 19 کاله د بنوري صاحب په مدرسه کې استاد پاتې شوی 19 کاله سچ زما د نظر نه وتی دي ستاسو دوا د الف غوندې راته یاد دي د الف موږ نه پوهېږو ما دا 14 کاله طالبګیري او 19 کاله مدرسي دې دپاره کړې ده چې زما آخرت خراب شي زما په خبره پوهېږي اصلی دین قرآن او حدیث دی چین خلیفہ امام مولانا ما ته وایي چې ما سره لاړ شه بازار ته مرقات د مشکات په پیکینګ کې ما ته نام اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې د درس نه اوزګار شم نو بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي 10,000 چینیان نن مونږ نه 10,000 خپل قوم تباه شو کلیم تباه شو علاقم تباه شو نن د پوډرو په بزنس ستا د قوم بچی تباه شو د مولیانو زامنو شکل شروع کړي دي د پیرانو زامنو شکل شروع کړي دي د میاګانو زامنو شکل شروع کړي دي وای په ایمان دا دروغ دي ان شاء الله د پوډرو په دولت خو بلډینګونه او قلاګانې جوړه ستا خبر با د اور تنوري او ستا بچی با دا بلډینګونه لیلامای او پوډر به پیاخلی او هغه به پسکی بیا ته چې بل چاله کویا کنه ته امریکای مونږ امریکای للیګو مونږ برتانیې للیګو عربو للیګو مکه لسی عرب ممالک لسی سړی نیولای شي ما ته پته نه ده زه بجلیګر مولا داسې نادان نه ما ته د پاکستان د ډیبرو هغه رګونه معلوم دي پاکستان حکومت ته مې وی چې تا ته پته نه ده چې ستا پوډر تمام پی ای اے افسران چې دي دې پوډریانو سره ملاو دي او ستا ټول افسران پکې شریک دي او بار ملک دي ذکر نه دلته مونږ لرا چې پړانګ ځان نه جوړ کې بختربند گاډي راوړي چې الو بټل نه ملي شم دا بونډي سونډي مرا پیدا کړی دي صاحب چا سپېګمې نشته د چا چې غوږ بونډه دې دا بچیا تا پته هم چې دا وړي څو په خپل خو امریکای ته تللی شي په خرت تللی شي خو ستا جازونه وړي او ستا جازونو کې ستا افسران ور سره ملاوي ٹھیک ہے خیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقریر کول او تقریر کې یو سړی را پاسې چې صاحب تا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پیغمبر په یو شپه کې د اسمانونو سیر کړی دی او خدای سره ملاقات شوی دی او دا هغه دا زما عقل نه مني پیرانی پیر صاحب ورته وی چې بچی ستا عقل نه مني قرآن ویلی دی ځه کور ته لاړ ښځې ورته ویل ولې راغلې
وی پیرانی پیر صاحب داسې بې عقله خبره وکړه چې زما عقل یې نه مني په یو شپه کې دا دومره لوی مزل په دې جسم عنصري سره رسول الله څنګه اسمان ته لاړ دا زما عقل نه مني ښځې ورته ویل ښه ده زه علاجي کومه علاجي پېژنئ تار چې پې تاوی کوم سرخه زه علاجي کومه دا منګی والا لږې اوبه راوړه منګی اغستی دی سیند ته تللی دی ګرمي وه منګی ایښی دی خیال یې کړی چې اول له ګلام به بیا به اوبه یوسې جامې د منګي د پاسه ایښي دي او چې سیند ته یې ټوپ کړی اوس لامبي سیند والا چې یو غلچ ورکړی دی هغه غاړه یې غورځولی چې هغه غاړه یې غورځولی دی هلته یو دوبي جامې وینځلې دا سړی چې ځان ته ګوري ښځه شوی دی ایسې نشته ښځه ده ادوبي چې کته میمیګان دي بیړه یې غرکشه دا خو ښځه ادوبي زر صادر راوړی دی او پې د پاسه یې اچولی دی او چې ښځه سیند راوغورځوله اوس دی د شرمه دا وایم نه چې زه سړی وم تاسو خیال راغی دوبي غریب هم ښځه نه وه صاحبزاده محمد عمر یې د شپې راوستی دی غوټې پې نکاح تړلی چې نکاح یې تړلی دی مړه 12 کاله پکې تیر شوي دي او هر کال یو یو زوی راوړی کال پس به زوی کېدو 12 کاله پس دا بیا سیند له اوبو ته راغلی ښځه وه خیال یې کړی چې لږه ولامبه وشوه چې جامې یې ویستې دي او سیند ته کوزه شوې ده نورې ښځې هم ورسره وې دې له بیا سیند غړچ ورکړی چې بیا یې غړچ ورکړی دی چې د سیند نه هغه غاړه وتی دی څه وخت کې غاړې ته چې ځان ته ګوري سړی دی چې سړی دی چې ګوري هغه منګی هم پروت دی ده چې ایښی او هغه جامې هم د ده پې د پاسه پرتې وي زر هغه جامې اغوستې دي او منګی ډک کړی دی چې دا خوب مې کتو که څه چل کور ته چې راغی ښځه یې لا لګیا ده همغسې علاجي کوي میړه ته وایي چې دومره زر رالې ده ورته ویل کور دې وران شه زما خو په بچو راوړم بیړه غرکه شوه ته وایې چې دومره زر رالې ما خو 12 بچي راوړم ښځې ورته ویل په خدای مې دې قسمي سړیه چې تتلې ما دا پاغونده شروع کړې ولا دا اخلاص هم نه ده چې ته راغلې د منګی ایښی دی جومات له یې منډه کړې ده چې جومات له یې منډه کړې ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ولاړ دی او تقریر همغسې د جمعې ورځ ده او همغه ټایم دی او وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام د دلرین آواز کو چې یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے حضرت په خدای مې دې قسمی چې ته رښتیا وې الله د سترګو پر اب کې جناب محمد رسول الله اسمانونو تم بوتلی شي او بیا یې راوستی شي راوی غوښتو چې ته خو وستلی وې وې دې چې نه منم دا اوس څه چل وې صاحب اوس نو 12 کاله دا چل را سره زما عزیزانو علماء دیوبند د دې کرامتم قائل دي زما په خبره پوهیږئ علماء دیوبند اولیاء نه مني دیوبند ته تلم ابل کال یو دکاندار نه مې دا رومال اغوسته هغه ماته ویل کوم ځای نه راغلي خیر پاکستان نه کینولم چای مې وڅښل ماته وی چې आपने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देखा था मावरतेल जी देखा नहीं मैंने उनका बैत किया मैं उनका मुरीद नस्तरगो की खैराग ले वेजद मौलाना खास खादिम जमाद पे खुदाए कसमी च मौलाना हुसैन अहमद मदनी पयौशपा प तकरीरनु कोलो प लस जाय की लीदले शे پمغه وخت او پمغه ټیم دا د علماء دیوبند عقیده ده ځکه چې په خپل اولیاء او بزرگان دا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله تعالی و تبارک کاش
چې تاسو لیدلې زما د لیدو او زما د سترګو خبره زه هغه سړی بزرګم ګڼم ولیم ګڼم د خپل خاورې په سترګو کې مچوم چې دې ته ټینګ شي دا ګوتې داسې کوي لږ ټول داسې وکړي ټولو کې ویل کنه چې دې ته ټینګ شي دې ته ټینګېده ډېر ګران کار ډېر ګران او بیا چې لږه غټه ګوتۍ وي دا ډېر ګران د افریقې سیټان راغلي غرغشتو مولانا هغه سړی و چې حدیث به لولول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه شوه نو د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې وې چې مولانا دا حدیث داسې دی کوم حدیث کې به چې د ورځې اشتباه شو د افریقې سیټان راغلي هغه زمانہ کې زه بجلیګر کې وم ماښام مونځ یې وکړو ما ته رانږدې شو چې حضرت اگر کچھ اجازت ہو تم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مال فرمائیں ویل ہم افریقہ سے آئے ہیں یہاں ایک گاؤں ہے غرگشتی نام اس میں ایک مولانا ہے نصیر الدین ان سے ملنا ہے معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں ویل ہمیں خواب میں کہا گیا ہے کہ جاؤ مولانا سے ملاقات کرو خوب کې راته ویلي شوي وو چې مولانا سره ملاقات وکړي وی ته به را سره لاړ نه شې مال زه به در سره سهار لاړ شم سهار موټر وکړو لاره باندې روانو چې اټک ته ورسېدو نو ما ورته ویل چې دلته به روټۍ وخورو هغه خو کلی دی بیا به روټۍ موټۍ نه ویل یہاں کیا ہوتا ہے مال مچھلی کبان پخیږي ویل وہاں کیا ہوتا ہے مال وہ تو گاؤں ہے لسی ہوگی یا جوار کی روٹی ما تو وہی کتنا کبان خورے اخرا ہم تو وہاں لسی کھائیں حضرت کے ہاں جوار کی روٹی اور لسی کھائیں مام تو شرما نہ خوڑا لاڑو مولانا سے تچورا سیدو ماسپخین بوس تیار منزو شو el روٹے ماجی روٹے خم نہ خوڑا مولانا کور تلاړو د تنوري درې روټه راوړې او ورسره د شملو جګ راوړ شملې تروي جګ شملو سره روټه وخړ ما ته لو خرستا خو میانو تړ کې د خو دې نه خړ ما ته وي او داد ته چا ویلی روټم جو خوړه دعا کې دا د افریقې سیټانو د عزیزانو د 28 کالو خبره ده دا زه چې درته کوم 50,000 روپۍ راوېستې مولانا ته وی چې دا هدیه ده مولانا ورته وی چې بچیا داس چل لے چې دا تاسو چې کومه روټۍ وخوړه دا وړم مونږه پرون چانه قرض اغستی او دا شملې زمونږ یو غوا د هغه لنګه ده نو شملې هم د هغې نه کړې وړم مونږ کره نشته نن بېګالم درک نه لګي خو دا پیسې زه نه اخلم سیټانو ورته ویل چې ولې نه هلې اوس 50,000 روپۍ او چې بېګا وړم در کره نو قرض دی اغستي او تالی در کوم په ایمان یې ووایه چې اوار به په ګډېدو نه شي مولانا وی چې ځنال ډېر ور پورې ون خطر حضرت تحفہ دا ہدیہ دا مولانا وی دور کرو اب ہمارے نزدیک سے ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ اس پیسے سترگو نہ میں لرک ما ورتل جی ولی اغی دمرہ اصرار کی ما تیویلی ملائی ما جی طالب غندے خوئی ما ویلی قرآن کے حضرت علیو بی بی فاطمی چدرے ورزی روجنی ولی وا نظر من لیو بیا درے ورزی روجنی ولی وا درے ورزی ما خام با درے والا ورزی بچا آوازو کچھ دو کسا غریب یو درے غریب یو یو غریب یو دی بچے ما خامے زان لتیار کرے اگر بے غلا ورکو خپلا بے بیا نہارش پتیار حضرت علیو بی بی فاطمی دریش پی او درے ورزی روجی منی وے
او 3 واړه شپې نه حرم تیر کې خو بل باوازو کو چې زیاتو کې نو خپل به غلا ورکړه او به کې ماما ته غراشه کنه ماته وای چې جمعه زمونږ جمعه کې امامو هغه چتراله نو زناستم ور سره نو د جمعې شپه ودا دغه ډېرې راغلې وې دا لاس ماس چې پتا سو چتوي کنه الا خو وي دعا زر وکړه دا مړ اروا په دې دغه ناستا دا بنای ناستا دا الا دعا لکه خدای دې زټاو باسه د مړي اروا خو دو زيونه دي یا علیین دي یا سجین دي یا جهنم کې زید غلط تلی بي او یا جنت کې زید غیله بتلی نستا بنېرل اروا بیا کم زین رااله الا امولیانو ته مخار کې ما دا پنځ پیریان نه دي پنځ پیریان دا پنځ پیریان چې دي دا سه خسکی غوندي دي به وخت بانګونه وي تاسو په هیڅ دوی ته مې چې خدای مخوار کوي یو خو به وخت ټک ټک مکوي نحو امیر دی نی ویلی تم راشه ځان نه چې لوی قلقلا خان جوړ کی دوی مدا چې دا پادیره کې به خوځه ډیر نیغ نیغ زکه مکی گئی چې دا مړی اسیم خدای نه بخینو د دې ژوندو کارولې خراب وي خامخاله چا خوار غریب جیب ته په کې سلاړ شي کنه مړی لاړه خدای پر د ثواب یو لیونه راغله ماته وی چې بجلیګر مولا ته مالا او زېما ولا لوی چغه چی وای اته مالزم ولته او بیړه غرکش او هم ډیر غټ زما په 2 عمره مالوس می کده مړی ونیوم حساب می مباس ولوا اورا بجلیګر مولا کبیا نه د ټغوا اورې دونه مړی دی ماته اوس په دکان کې وای مالوالی ویل جنت می ټوکړي ټوکړي کو او می غرزول جنتونه نشته اډشتنه دا د ګډي زامن به ویل جنت تزي او په دوزخ کې می ویل خسي خواله دي او تازه کړه می دی د خلک تیار و اور لګي کدی نه پسته ویل د جنت نو ما ستا په تقریر کې وره دو او ول ته ما ژوندې پرې خو نو ول دا ګیره بني مال خجی معافي غواړم پوښه مال بس پویم یا الله خلاصې سپ غضب وره نو عزیزانو جنتونه ټوکې نه دي مخول نه پدې منځونو او جنتونه جواره پردیم چلیږي او منځونم کې د پودر او بټای دیم چلیږي او منځونم کې د شراب دکان دیم دې منځونم کوي او نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نے کی تی روزہ کی کروے پدغه پیسو بیت الله لم تلے پارام کې جنتونه نشته سړی په आवाजو کې په قبر باندې صاحب زمونږ یو یار دی اجي ګلی شاه چې زما په دې ټوله ایجنسی کې رښتیار تم چې ډېر خوښ بس یو چغه حق وای کڅو کې منی کنم د په आवाजو کې چې ټول وایو چې سم خلو چې خسر تاسو وایي چې خسر خم نشتا خمون غرق یو غرق په خدای قسم چې بیړیم تبا بیړایم تبا ک بیړه پار کول غوړی دین له وخت ور کوي اوزګار وخت په دې تبلیغ کې ولګو اوزګار وخت د دنیا روزګارم کوا او دغه کې ګوره تبلیغ نه خشه دنیا کې دا مونږ ټول د خدای په قهر اخته غرغشتو مولانا ول حضرت علی او فاطمه روجنی ولی وا او روټه بیا غریبانو لا ورکړه نو قران راغی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ورته وی غریبانو روټایم در باندې د الله د پاره خوړه نه بدل غواړم او نه شکریا غواړم ول کدا پیسې می واغسته نو د قران په دی آیات به می عمل را نشي زکه چې ما پتا سره روټایو والله العظیم چاغه سیټانو پیسې واپس راوړ او مولانا وانه
مالجی وایلی تی مال راکې ما ته وی په لاره وشو کوه بچیه خو ما نه زه روباسه داسې اوبه کې څوک داسې نو زما عزیزانو وخت ډېر باریک او نازک اورم په سر ولاړ پرون ستا په لوړګي اشخیلو کې چې کومې زنانه او بچي مړه دي الله دې وبخي او پسمندگانو ته دې خدای پاک صبر ورکړي ستا په دې کیمپ چې کوم بم راغورځېدلی و د شپې ټوله شپه امبولنس چلېدې اب بله خبره ده چې دې خلکو حل نه ویلو مونږ ته خو پته وه چې په سی ایم ایچ فوجي اسپتال کې څومره خلق پکې کباب شوي وو او هلته پراته وو اور دې په سر ولاړ دی نن هم ستا په ملک کې داسې خلق شته چې د دې اور حمایت کوي کوي که نه کوي داسې خلق شته چې هغه د روس حمایت کوي او دا تقاضا ده چې دې ملک تم خدای روس راولي دا شوق دی انشاءالله دا پلیت او رزیل با خدای په خپلو عزایمو کې د کامیابی خدای به روس هم تباه کوي او د افغانستان مسلمانان با الله باعزت طور خپلو خټو ته بوځي دا زما ایمان دی عزیزانو زه کله په ښار کې پاکستانیانو ته وایم چې دا د دې کابلیانو د دې شډلو او دا لوی لوی سرونه او ببري ګیرې دا هغه ببري ګیرې دي چې نن په خوست کې د روس بیړه تباه کړه داسې راټینګ کړی دی چې روس د ځان په علاج نه پوهېږي چې دا رزیل په کومه لاره وتښتي تاسو خیال راغی نن ته ځان ته کمیونسټ وایې په پېښور کې کروڑپتیان دي هغې وایي مونږ کمیونسټ یو مال کمیونسټ یې ویلی او مال شرمېدلیا پوست پرې کړیا بې غیرته اول کور لوټ کا خپل مال لوټ کا بیا د کمیونسټۍ نوم والا په روس کې سړی خر دی او ښځه خره ده میړی خپل بار وړي او روټۍ خوري او ښځه خپل بار وړي او روټۍ خوري دا د روس حکومت دی دی که نه دی دا د چین حکومت دی کمیونسټۍ نوم به په پاکستان کې چې چا واغستو یې په دې ایجنسۍ کې واغستو راوی نیسئ او د چرګوړي غوندې دا سټ تاو کوي او په کور ټول قوم وروخیږئ کور جومات کوي کور جومات کوي ځمکې تې ونیسئ تاسو خیال راغی دکان یې لوټ کوي ورته وایي اوس کمیونسټ زما په دې خبرو پوهېږئ ته د کروڑپتي او خړې جامې زه خو کمیونسټ یم ستا په مور کم اوس مې خولې نه نور څه وځي کمیونسټ خو دا ملک دله دی او ملک د اوس دی او بې غیرته حکومت دی زما لاس کې حکومتي ما نه به ته د کمیونسټۍ نوم والې په دې خپو کې به دې پړي واچوم او سپو ته به دې راکړم ته به په دې ملک کې زه به د ملک سربراه یم او ته به د ما نه دلته د بریلیت نوم والې زه به تا تیکې کم او تیکې به دې سپو ته واچوم بریلیان هغه خلک وو چې پیرنګیانو را پیدا کړي د دیوبند د والو دپاره نن هندوستان او پاکستان که د ازادۍ نوم علي دا د دیوبند برکت ته به ما نه بل نوم والې قادیانۍ به ما نه د قادیانیتوب نوم والي د دوی نه به زه ښځې والم او طالبانو ته به یې په نکاح کړم خو قوم خره ده قوم خره ده نو د خرې میړه سنډا نشي کېدی یا د خرې میړه اس نشي کېدی د خرې میړه م خري او دا زما خبره نه ده کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څنګه یی دغسې به در باندې حکومت راځي صاحبزاده صاحب وویل دلته څوک به یي ګدوایانې وی بار خرڅوي راشئ پېښور کې وګورئ لیډي ریډینګ اسپتال کې وګورئ
د کروڑونو روپو مال بار ملکونه د خدای په نامه راولیږي ا د کروڑونو روپو مال په دې هسپتالونو کې دا خلق خرڅ کی او غریب لا ډسپوزیبل سرنج نه چې ستن کوي دا خو زه یو سره داسې کوم یو ډاکټر رانی سمو ځوړندوم په سره کې ځوړندوم ور سره بورډ لګوم چې دا هغه دی چې په هسپتال کې هسې سړی نه کتو پیسو باندې په کور کې وکتو سرلاندې وخپې پاس او غل متیازې په دې سپېږمو کې راوبېږي ته وګوره چې ما نه بل څوک ورانې وکړي خو مونږ خو خري او خرم میړه دی تاسو دغه قوم نه د کولو ته مو ګوره د پټکو ته مو ګوره د ګیرو ته مو ګوره د ګمنځو ته مو ګوره او د تحصیلدار صاحب قربان دی شم ته د مو مور پلار یې که تحصیلدار زما مور شي خو د پلار ښځه مې شوه ډېره ښه خبره پلار مې ولې دی دا مونږ تحصیلدار پلار دی هی خدای بیخ په دا پټکو وباسه ورک شئ کوس کوي پټکي چیرې په سر وتړئ قوم او ملکم په شرمونو وشرمو ملکم تباه کړ د ملک بیړم غرق د 200 روپو دپاره خرچې دپاره څه ولاړ یئ او د لرګو په بینچونو ناست دي والله چې د پاکستان افسر سره کار مې نه وي پیښ یا چرته غریب پکې نښتی نه وي خدای په راستی که زه پې پوزم سونه کوم پوز تحصیلدار څه مونږ په پېښور کې تحصیلدار سړی نه ګڼو داسې د ګډو غوندې ګرځي تاسو قبایلو له راغلي نه چې ورته میزونه څوک ولا کېړی تحصیلدار څه دا خاصدار دي زه تحصیلدار ویره شو تحصیلدار ویره شو پولیټیکل را ویره شو کلیار خو لیکه پولیټیکل را هی خلای ما واخلا چې وام ویره دا تاسو کړي غیرتی قوم یې غیرت پیدا کړي ایمان پیدا کړي اسلام پیدا کړي اوږي کاڼي خېټې پورې وتړئ خو د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ زما په خبره پوهېږئ کاڼي خېټې پورې وتړئ د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ بل دا چې د خدای نه سیوا دی سر د چا په مخ کې ټیټ کو دا شرک دی دا شرک دی دا الله نه سیوا که تا تمه د بنده نه وکړه چې دا عزت دې بنده را کړی ذلیل کوي به مې دا بنده دا سړی مسلمان هم نه دی دا مشرک دی بزرگان نیکان د هغې خوا ته به په یو نیت ځې چې د دې خوا ته چې کښېنې دا خدای ته نږدې خلق دی خدای تړي ته رایاد شي دعا ځان ته مو که هغوی ته مو هغه ته مو وایه چې زه نه یمه نو ما ته دعا کوه تاسو وخورئ قرآن چې تاسو نه یئ بجلیګر ملا به چاته ووایي چې خدایه پلانې سړي ته دا نیکي وکړي زه به یې ووایم نو دعا خو هغه قبلېږي چې پشي شئ او ته خبر هم نه یې چې اوس زه مخامخ درته یم چې خدای دا چې ناست دي اته واړه جنت ته ورکړي او پلانې نو خدای په دې پوه دی چې خدای دې بې خو باسه دا خلک خوشحاله خدای دپاره دې نه دي دعا پشي شه چې ته نه یې او دعا وکړه اخري کې درته وایم چې دا څه نوجوان هلکان یا دا صاحبزاده محمد عمر صاحب پلار بیمار دی کمزور دی نه د ګرځېدو دی نه نظر شته او نه څه شته دا هلکانو څه د جمرود دي څه د خیبر دي څه د لواړګي دي د دوی ملا مضبوطه کوي او یو تبلیغي نظام جوړ کوي چې په دې ټول خیبر ایجنسۍ کې کلی په کلی ټوله ډله ګرځئ او د خدای د دین دعوت ورکوئ چې داسې لویه جلسه ستا په ټوله ایجنسۍ کې انشاءالله زه به هم پکې حاضرېږم بحیثیت ستاسو د عزیز ځکه چې زه مفریده یم تاسو پوه شئ ما ایجنسۍ کې څوک بندولی نه شي اوس راته چا ویلی چې دلته چا ویل چې دی مره ولي ما ځان دې روغ په کار نه دی بجلیګر مولا په پاکستان کې څوک بندولی شي سپېږمو کې به دې پړي واچوم او را به دې کاږم پاکستان کې داسې مور لا نه دی راوړی چې ما منلی ما د پاکستان حکومت په 40 کاله کې 40 ملت هم نه دی منلی 40 ملټه
زه به د پاکستان حکومت په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان حکومت کې قرآن نافذ شي، چې د پاکستان قانون قرآن شوی نه وي، تر هغې پورې چې په ځان د فل رحمان او د مفتی محمود حکومت هم نه منم، چې مې د پلار هم نه منم، په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي. پاتې شو دا چې پاکستان دا زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، زمونږ آبا او اجدا پکې خښ دي، پکې پیدا دي. مونږ د پاکستان د نظریې دشمنان نه یو. دوی له نور څه نه ورځي، دا مسلم لیگ دی، مسلم لیگ نظریې پاکستان جنیجو چې دی دا د شی دی که دغه بانس چې دی د له بر څه نه ورځي، نظریې پاکستان، نظریې پاکستان. نظریې څه ته وایي؟ خوار چې دا مونږ د نظریې دشمنان یو. نظریې پاکستان قرآن دی، نظریه پاکستان حدیث ته. قرآن او حدیث چې د پاکستان قانون نه وي تر هغې پورې زه د پاکستان حکومت نه منم. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په 10 کاله د ضیاءالحق په حکومت کې که ما د وزیر دفتر لیدلی د خنزیر مخ به مې لیدلی، ځکه چې زه وزیر منم نه. زمونږ د صوبې دا لوی وزیر چې دی ما ته وایي چې دې جولۍ ته وګوره څه خدمت خو وایه. معلومات ته وزیر اعلی منلی نه نو خدمت درته څه ووایه؟ منم دی نه. ویل پر ورولۍ ووایه، مال چې چا سره دې کار نه وي هغه له به دې خدمت هم نه پېښېږي. د خدای دې مهربانۍ ته وګوره چې چا سره دې څه کار نه وي هغه ته به دې څه کار هم نه پېښېږي. د تا منم نه. په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي. هغه ورځ د خدای نه غواړو، خپل وس به کوو. د حضرت بلال ایمان هم دی تړلی و، قبلې ته شا او نور خاته ته مخ، په هغه تړلو کې رازور کو ځان او خدای ته پاس وکته چې خدای ته ګورې چې نور مخ قبلې ته کولی نه شم، نیت یې ورتړلو مونځ یې. نو مونږ هم په تړلو کې ځان رازور کوو چې خدای دغه چغې په وس کې شته چې تر څو یې والی شو تا دپاره به یې وهو او نتیجه به خدای ته سپارو. واخر دعوانا ان الحمدلله الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه اجمعین. دعا وکړئ چې الله زموږ په دې بلد کې د ملک قانون قرآن کې، د ملک قانون د جناب محمد رسول الله حدیث کې خدای شرم پردہ مسات. یا اللہ بچو تم ہدایت دنے کہو کی، خدای روس تباہ و برباد کی، خدای روس تباہ و برباد کی، دروس مرگری تباہ کی، مجاہدین خدای پخپل ارادوں کی کامیاب کی. اے اللہ تعالی برے ور کی، خدای امریکہ تباہ کی، دا امریکہ مرگری تباہ کی، خدای اسرائیل تباہ کی، دا اسرائیل مرگری تباہ کی. یا اللہ ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي. خدای د لوړګي او د خیبر ایجنسی مسلمانانو ته خدای توفیق ورکړي چې چرته ستا د ګناه اډې دي چې ختمې کی او دغه خلاف جهاد وکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.